الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په زمانه کې یو دوه زنانو روزه نیولې ده. روزه نیولې وه. یو صحابي راغی، د الله رسول ته عرض کوي، مبارک ته فرمایي چې په مدینه منوره کې یو دوه زنانو روزه نیولې ده، خو دومره سختې تندې نیولې دي چې د هغې تندې د وجې نه خالي به د جګړې شي. ډېر سخت په مشکلاتو کې دي. مبارک علیه السلام ورته راړي، ورته فرمایي چې ستا څه مقصد دی یا صحابي؟ وایي مقصد مې دا دی د الله رسوله چې اجازت وکړه چې دغه زنانو ته اجازت وکړه چې وضو وڅښي او د مرګ نه بچ شي او د الله تعالی د مرګ نه بچ شي، څنګه بچ شي. مبارک علیه السلام ډېر زبردست حکیم و. تبارک وتعالی ورته ډېر زیات حکمت ورکړی و. مبارک وفرمایل عزت تر عزت د الله مبارک علیه السلام دې چې کله راوړي راوړي ورته مبارک علیه السلام چې وکړل واقعا ډېرې زیاتې خرابې وې. راوستې نشوې، خلکو راوسته، صحابه کرام راوستلې. مبارک علیه السلام ورته خبره وکړه چې په دې خپله خولې کې ګوته ورکړې، خپلو خولو کې ګوتې ورکړې. هغوی دارې خپلو خولو ته ګوتې ورکړې. چې ګوتې ورکړې هغوی الټې وکړې. ګوتې ورکړې او الټې وکړې. چې الټې یې وکړلې نو دې خولې نه دا سرې ټوکړې یې د خوښې دې ته خولو نه راووتلې. صحابه کرام عرض کوي، یا د الله رسوله قربان ستا د نامې نه شو، دا څه ماجره ده، دا څه حال دی؟ مبارک علیه السلام ورته وفرمایل وایي دا د الله قانون دی، دا د الله نظام دی چې کوم یو انسان په روژه کې ګناه کوي او د ګناه نه د خپل لاس نه بندوي، په دغه انسان باندې روژه سخت دی. دغه انسان باندې به روژه سخت دی. ځکه په روژه خو د الله تبارک وتعالی مینه ملاوېږي، په روژه خو خدای پاک انسان ته ملاوېږي. نورانیت او روژه سره دواړه یو ځای کېږي. اور او اوبه یو ځای کېږي.